الله شمګل لاله د ګل لري دا پروګرام شروع کو یاله د کار کول ډیر برکت واچ الکاسب حبیب الله کارکون کې د الله دوست دی یاله دغه شنسي طریقې سره معاملاتو چلولو توفیق ور نصیب کړي د کار کول ډیر برکت واچ ډیره ګټه ورکړي حلال فراخ ګټه نصیب کړي حرام رزق د ټول حفاظت وکړي دا کوم مرګري دوستان نغلی په ما جان کې ډیر برکت واچ دا ټول مرګري خوشاله کړي دا زم گاونډیان ډیر ښه خلک دي یا الله تو ډیره ترقی ور نصیب کړي او یا الله خلق زړونه دي تر تمایل کړي او یا الله دلته خلق راولي او یا الله دوی د خلکو نه مستفید کړي خلک د دوی نه مستفید کړي سلامونه احترامات ګرانو کتونکو الب خان شیرپایم کیمرامین یاسر خان دی په مرزو کې موجود یم او د یادګل تلاشه د دریم برانچ باقاعده افتتاح شول او په ډیره درناوي کې دغه افتتاح شول دعا د خیر شو ګرانو کتونکو مهمه خبره سره کومه چې دا د کم دکان افتتاح شول په دې دکان کې یا دوی په نورو برانچونو کې د کراچۍ لاور یعنی برانډ مال د بجلی تاسو ته ملاویږي او سرمایه کاری یې کړې ده نو په دغه سرمایه کاری کې ما تپوس کو 46 خاندانونه دوی سره په روزګار دي 46 یعنی 46 کاریګر چې کوم دي دا دوی سره په دکانونو کې کار کوي دي کې سره سوزکوټ ډرایوران دي چې مختلف ځایونو ته باجوړ ته ملکن ډیویژن ته داسې نورو ضلعو ته مال له دې ځای نه ځي یو نیم سل داسې خلک چې هغه کاریګران دي په مختلفو ځایونو کې کار کوي او د دوی سامانونه لګوي ورسره ګرانو کتونکو د دوی مشهور دا ده چې هغه اخلاق او بل مناسب قیمت زیاتې نه کوي په دغې په وجه باندې کاروبار مخ په وړاندې روان دی په مرزو کې خپله پلازم ده او هغه پلازې ته چې لاړ شي نو هغې کې درزن نه زیات دوکانونه چتونه چې هغه صرف د دې سامانونو ډک دی خو دا نن چې کوم افتتاح شوله ډېر زبردست دوکان تاسو بالکل راتلی شئ بشیر خان سینجي ته بالکل مخامخ چې کوم دی نو د دې افتتاح شوې ده ایادګل تلاشه زموږ د دلبر ریډیو بهترین ارجې چې قام یې خوښوي خدای ته دویم تصویر ښیمه چې ورسره خپله حق حلاله مزدوري کوي محنت کوي او دا د هغه محنت صله ده چې نن د هغه ټول وروڼه او ورسره دغه 46 کسان نور په روزګار دي او د یو ډېر غټ ټریډ افتتاح چې کومه ده هغه نن باقاعده کیږي او دغه ستر مشران راغلي دي مبارک هم شه یادګل تلاشه د دې نه علاوه نور برانچونو ذکر را سره وکړي ډېره مهرباني الف خان شرپاو د ټولو نه مخکې چې څومره دلته ملګري راغلي دي چاته څومره د میډیا والا دي ټول زیاتره زما جونیئر دي الف خانه سمیت ستا ستاسو د ټولو خدای ډېر عزت وکړه زما د خوشحالۍ کې شمولیت وکړو ټولو ملګرو دې نه علاوه زموږ ړومبی برانچ چې کوم دی نو په عمرزو بازار کې تنګي روډ باندې چینې روډ ته مخامخ اشمګل الکتریک سټور باندې هغه الکتریک سټور هم دی الکترانیک سټور هم دی په هغې کې زموږ سره د بجلی د سامان سره پکي ورسره د الکترانیک چې څومره سامان دی د سولر سیسټم ورسره موږ راتلونکي وخت کې د بیټرو هم هلته سیټ اپ ته خیال دی ټول چې څومره موږ خپل کوشش دا دی چې د بجلی لحاظ سره الکترانیک څومره ضروریات دي چې هغه موږ د یو چت د لاندې وکړو خو چونکې هلته به په یو ټایم باندې ګاګ دومره ډېر شو چې بیا به موږ هغه نه شو سنبالولی دا موږ دویم برانچ کوله وکړو دې برانچ کې به صرف د بجلی سامان وي او هلته چې کوم دی هلته مکمل سیټ اپ دی زمونږ سپلای چې کوم ده نو چتراله پورې ده داسې سیلمانان دي چې هغه زمونږ نه سامان اخلي او هغه ټول مختلف زمونږ په KPK کې پېښور چوکیاتګاره پورې مختلف ځایونو ته مونږ سامانونه سپلای کوو دې سره زمونږ مین کار د هول سیل دی د پرچون د فټینګ مونږ ټول برانډډ سیزونه ساتو لکه مطلب خپل کوشش هم دا دی چې لکه اوس پاکستان کیبل دی پاکستان کیبل کې 99 کاپر لګېدلی دی مونږه هغه 99 کاپر په یو بل نوم کې تیار کړی دی چې هغه خلکو ته پکې فایده وشي په هغې کم ټیکسس راځي هغوی کم خرچې کوي په هغې باندې نو د هغې قیمت 2-3 زره په یو بنډل کې هسې ایکسټرا وي نو هغه مونږ خلکو ته فایده ایستی مونږ هم هغه څیزه هم هغه کوالټۍ کې په یو بل نوم کې تیار کړو خلکو ته هغه فایده ورسو نو بل د هغې نه علاوه فټینګ چاینا فټینګ مونږ ساتو چې کوم د دې فټینګ والا دا بټنې پلګونه دي دا ښه کوالټۍ کې ساتو بیکاره څیز مونږ نه ساتو په مرزو کې مونږ 28 سال وشو اړومبی چې زمونږ کوم برانچ دی هغه پلازه زمونږ خپله ده دا دویم چې اوس مونږ کوم برانچ کوله وکړو دا زمونږ سره دی خو هلته مونږ په دې 28 کاله کې 29 کاله کې دننه پورې نه په دې بازار کې مونږ چا سره شور شر کړی دی مونږ د هر سړي خیال ساتلی دی خلک مونږ خوښوي په دې چې دوی اخلاق ښه دي یو څیز روپۍ کم ورکوي وایي که یو روپۍ تاسو ګران هم راکوئ مونږ تاسو له راځو خو مونږ کوشش دی چې مونږ ما ته د میا صاحب زمونږ ګاونډي دی
د ماته وی چې یاره ته په دې سوچ باندې سي ځان نه خرڅې چې زه بل چا سره مقابله کوم ته په دې سوچ باندې خرڅې چې زه انسانیت له فایده ورکوم خدمت خلق کوم نو په هغه نیت باندې مونږ یو چې مونږ یو سیس خروړو په کم قیمت خرڅ کو او هر ظلم ځان یو ځای کې خفه کړي تاواني کړي خو کم کس چې راغلی دی زمونږ ځای ته دا د الله د طرف نه هر یو ګاګ زمونږ دپاره یو باعث رحمت دی نو مونږ به دغه رحمت په عزت او په احترام سره رخصتو هغه به مونږ داسې نه کوو چې هغه به مونږ خفه کړو ذلیله کړو نو دغه خبرې ده صحیح ډېره زیاته مننه کوم ګرانو کتونکو 30 کاله په دغه عمرزو بازار کې شو او دا یو بل برانچ افتتاح شوله یو یې په سیزونو کې ملاوټ نشته اوریجنل سیدر کوي کولور ته خبره کوي چې وروره دي دا قیمت دی د دې ځای نه مروړي دي دغه دي مختلف قسمه ویرایټۍ چې کوم دی هغه د دوی سره موجودې دي نو بالکل راتلی شي د عمر تورمزو خلکو له افتتاح شو چونکې هغې ذکر وکړو چې تر چتراله پوره چوکیادګار ته سامان چې د عمرزو نه ځي ځکه موږ د عمرزو د بازار ذکر کوو چې دا یو ډېر لوی کاروباري مرکز دی او په دغه کاروباري مرکز کې د حیاتګل تالشه د هغه د خاندان یو ډېر غټ کردار دی چې 46 کسانو ته روزګار ورکړی دی 150 داسې کار کوي او په 30 کاله کې څوک خفه کړي نه دي دروغجني نه کوي د انسانیت خدمت کوي نور چې کاروبارونه څومره زیاتېږي هغه همره بازار ښه کېږي نو په بنیتۍ باندې کار نه کوي په دې وجه باندې دا دوی د کامیابۍ راز دی الله دې د دوی په دې کاروبار کې برکت واچي بالکل راتلی شي او د دې ځای نه ټول 400 وال سودا وړی شي